دا اوس د شټل د صفایي طریقه ده. اول به ترې کرکې ډبې لرو بیا به دا چوټکي یو طرف ته بل طرف ته خو چې مونږ په کوم طریقه دا کولاو چې په هغه طریقه یې بیا ږدو. دا اوس ما راواغستو دا به زه داسې کېدم یو طرف ته چې دا به زه په دې طریقه ږدم. دا اوس زما سره شټل دی. په دې شټل پورې اکثر دلته ګنې نښتوي یا دلته اکثر تارونه وي چې د هغې د وجې نه بیا مشین جام شي او ګړزار شروع کړي. دا به دلته ښکلی وګورو داسې به صفا کړو ده. اوس بالکل شټل ته مالر کو بالکل پرې شو. اوس په مونږ دا شټل راوالو. همیشه چې مونږ شټل یا کولاوو یا مونږ پکې ږدو نو ستن به زموږ سره پل بری ستن پل بری وه. اصل چې ستا ستن ښکته وي نو بیا ته شټل نه شي ښولی ستن به پل بری. اوس په مونږ دا شټل راوالو دا پکې مونږ په دې طریقه باندې کېږو. په دې کې دا دوه جرۍ دي. یو دا له پاسه جرۍ ده یو دا دننه جرۍ ده. دا دننه جرۍ چې ده د شټل لپاره ده. دی اوس ورغی هغه جرۍ ده. دی بیا موږ لږ معمولي سي حرکت کولی ورکړو چې دی پرې دی که نه دی اوس پرې دی. اوس په دا راوالو په دې دا نوکۍ چې دی دا به دې کټ له راځي. دا به اوس موږ په دې طریقه باندې کېږو. دا نوکۍ به دې کټ له راشي. که دې کټ له دا رانه شي نو دا بیا نه پیټ کېږي. دا به داسې راواړو ستا شټل صفا شو. ماشین شټل صفا شو. اوس به مونږ د کرکې ډبې چې کله ږدو د دې به مونږ دا لاک داسې کوله ونیسو او دا به دې له ورولو او دا به دې له بیا به دا لاک چې پرېږدو دی اوس ورغی. دا د شټل د صفایي طریقه ده.